درمیانه قد والا سړینا نبی علیه السلام مبارک لګ دنګ او لوړو که په اسانه سره به د نبی علیه السلام په ویښتو مبارکو کې کرخه وتله نو نبی علیه السلام به پکې دغه مان او کرخه ویستله اور که چرته په اسانه سره به نه وته نو نبی علیه السلام به د هغې باقاعده اهتمام نه کو والا فلا یعنی که په اسانه سره به نه وته نو بیا به نبی علیه السلام د هغې باقاعده اهتمام نه کو. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. درس نمبر 6 شمائل الترمذی انشاءاللہ دا بنن وایو که زمونږه مخکانی درسونه چانی اوریدلی او اوریدل غواړي نو زمونږه د یوټیوب چینل هغه سبسکرایب کې او د غنټې نشان هغه چې کوم دی دباو کې د دې لپاره چې تاسو ته زمونږه مخکنی ویډیوګانې او دغه رنګې نوې ویډیوګانې هغه تاسو ته در ورسي. د امام الانبیاء حضرت محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله تعالی علیه وسلم چې په کوم بهترین انداز کې حضرت هند ابن ابي حاله د نبی علیه السلام صفات کم بیان کړي دي شاید چې بل چا داسې نه بیان کړي. هند ابن ابي حاله دا د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها زوی او ابو حاله دا د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها اولنې خاوند دی. دا هند ابن ابي حاله دا د غزوی او حضور صلی الله علیه وسلم داغه پرورش کړو. نو حضرت حسن ابن علی رضی الله تعالی عنہ د خپل د مامانا چې هند تپوست کی چې ماته د نبی علیه السلام حلیه مبارکه بیان کړي او د دې وجه دا وا چې د حضرت حسن ابن علی رضی الله تعالی عنہ عمر کله چې نبی علیه السلام د دنیا نه پرده او فرمایله نو صرف وکاله د دې وجنا هغه د خپل مامانا د نبی علیه السلام د حلیه مبارکه تپوس کاو. نو حضرت حسن ابن علی رضی الله تعالی عنہما فرمای چې ما د خپل ماما هند ابن ابي حال انا تپوس کو وکانا وصافا او زما دا ماما د نبی علیه السلام حلیه بیانونکو او ما ته تپوسو کو عن حلیت رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حلیه په باره کې وانا اشتهی او زما دا خواهش او ما دا غختل ایصف لی منها شیئا چې د نبی علیه السلام د صفاتونو زما د پاره صفات بیان کی اتعلق به د دې مطلب په دې ځای کې دا دی چې احفظه د دې لپاره چې هغه ز پاخه او کلک یاد کم او هغه د ځان سره محفوظ وساتم. فقال نو زما د امام اوه کان رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فخما مفخما چې حضور علیه السلام د ذات او صفات په اعتبار سره ذیشان اور معزز اور مفخم مطلب یعنی د نور خلق په نظر کې هم لوی شان اور لوی مرتبه والو. یتلألأ وجهه د حضور علیه السلام مخ مبارک په داسې پلقې ده تلألؤ القمر لیلة البدر لکه د سوارلسمې سپوږمۍ په شان لکه سوارلسمه سپوږمۍ چې پړکې اطول من المربوع د درمیانه قد والا سړینا نبی علیه السلام مبارک لګ دنګ او لوړو
واکثر من المشذب او د ډیر دن قد والا سړینا نبی علیه السلام لږ چیت قد والا عظیم الهامه د نبی علیه السلام سر مبارک په اعتدال سره لویو یعنی غټو په اعتدال سره رجل الشارع وخت مبارک د نبی علیه السلام سیدا او لګ لګ گونجیو ان فرقت حقیقته فرقا کپ اسانه سره بعد نبی علیه السلام او وخت مبارک کې کرخه وتلا نو نبی علیه السلام په کې دغه مان او کرخه وشتلا اور کچرتا په اسانه سره بنوتا نو نبی علیه السلام بداغه باقاعده اهتمام نکو و الا فلا یعنی که پاسانه سره بنوتا نو بیا نبی علیه السلام داغه باقاعده اهتمام نکو یجاوز شعره شحمت اذنیه د نبی علیه السلام وخت مبارک بعد غوګونو د نرمون اخکته کېدل اذا هو وفره فاغه وخت کې چې نبی علیه السلام با هغه وخت پر خودل ګورا د نبی علیه السلام مبارک نه درې قسمه وخت ثابت دي نمبر 1 وفرا چې هغه د غوګونو د نرمو پوریو دویم لما چې هغه د غوګونو او اوګو پمنس کې نمبر 3 جمعه چې هغه د نبی علیه السلام اوګو مبارک سره لګیدل ها د خبره یاد ساتئ د اوګو مبارک سره لګیدل د اوګو نخکتنو مجموعه د دې راځي ولجا دا چې تاسو یاد کړئ کنه ولجا نو وفرا لام نه لما اور جیم نه جمعه نو دا په دغه ترتیب سره شوخه نو کله چې نبی علیه السلام هغه وخت پر خودل نو هغه به د وګونو د نرمونه پخکته راتلل ازهر اللون رنگ مبارک انتہائی خوبصورت اور چمکدار واسع الجبین تندی مبارک کشادہ او فراخ ازج الحواجب روز مبارک نره او غنی وی سوابغا من غیر قرن بغیر د میلاوی دونا یعنی نوا چې دواړه د دوړو طرف روزي د نبی علیه السلام د یو بل سره میلاوي نه داسې نه وي نوروزي د یو بل سره لګېدلی هم نه وي خو غنی وي او نری وي بینهما عرق ادي روزو په منځ کې د نبی علیه السلام یو رګو یدره الغضب کله چې با نبی علیه السلام غصه شو نو هغه رګ بخکاره کې دو پر سیدوا اقن العرنین پوزه مبارکه د نبی علیه السلام بلنده تا مایلوا له نور يعلوه پپوز مبارک باندې یو نور او چمکو يحسبه من لم يتامله اشما کم کس چې بعد نبی علیه السلام یعنی نبی علیه السلام تبه په غور باندې نو کتلی نو هغه په حضور علیه السلام په پوز باندې داسې ګمان کو چې د نبی علیه السلام پوز مبارک اوچته ده وکلا چې د نبی علیه السلام پوزه مبارکه هغه ته په غور سره د نبی علیه السلام تاسو قتل نو په دې خبره به ورسېد چې نه د نبی علیه السلام پوزه مبارکه د لوړ نه ده د اوچته نه ده خو په دې باندې یو نور دی او یو چمک دی چې دا غي د وجه د اوچته ښکاری په حقیقت کې دومره اوچته نه ده کف اللحیه نبی علیہ السلام مبارک گنی گری والو سهل الخدین اننگی مبارک یہ ہموار او نرمو ذلیع الفم د نبی علیہ السلام خل مبارکہ پا اعتدال سر فراخوا مفلج الاسنان غاخون مبارک د نبی علیہ السلام نریو اور د غاخونو په منځ کې لګ لګ فاصله هم وا
بل یو صحابی فرمائی کان رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم افلج الثنیتین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا مخکنی غاخونه مبارک چیو پدې کې داسې نری نری لارې وي او فاصله و پکې. اذا تکلم کله چې با د الله رسول خبرې کولې رؤیا کالنور نو داسې بخکارې دل لکه نور او رڼا یخرج من بین ثنایاه چې د نبی علیه السلام د مخکنو غاخونو مبارکونه یو رڼا او چمک راوځي. دقیق المسروبه د سینې نه تر نامه پورې د ویختو نری کرخوا، د سینې نه تر نامه پورې د ویختو نری کرخوا. اور دغه رنګي معتدل الخلق، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام اعضاء یعنی ټول اندامونه د خلق په اعتبار سره یعنی د پیدایش په اعتبار سره انتهایی معتدل باطن متماسک. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک پرگوشتو لیکن متماسک بدن والا یعنی ډیر زیات موټا نو. سواء البطن والصدر، خیټه مبارک او سینه مبارک برابر یعنی همواره وا. عریض الصدر، سینه مبارک پراخه وا. بعیدا ما بین المنکبین، د دواړو اوږو مبارکو په منځ کې فاصله وا. زخم الکراتیس، د جوړونو اډو کې د نبی علیه الصلوۃ والسلام قوي او مضبوطو. انور المتجرد، انور المتجرد د نبی علیه الصلوۃ والسلام د دې ګوره دوه معنی انور المتجرد دوه معنی نقل شوی دي. یو معنی دا چې د بدن هغه ایسي چې هلته عام طور کپړن استعمالیږي هغه انتهایی چمکدارو. اور دویمه معنی هغه دا ده چې په بدن په کوم ځای باندې چې ویښتني هغه ځایونه انتهایی بارونقو. موصوله ما بین اللبة والسرة بشعر یجری کالخط، د سینې مبارک او د نامو په منځ کې د ویښتو یو نری کرخوا. عاری الثدیین والبطن مما سوا ذلک، د هغې کرخې نه علاوه سینې مبارکې او خېټه مبارکه د ویښتو نه خالي وه. اشعر الذراعین، اشعر الذراعین والمنکبین، البته دواړه لیچې اور اوږې د نبی علیه السلام و اعالی الصدر اور د سینې مبارکې نه بره چې کومه حصه وه په هغې باندې به ویښته. طویل الزندین، دواړه مړوندونه دراز او رحب الراحه ورغوی مبارکی کشاده او فراخو. شفن الکفین والقدمین، دواړه ورغوی اور دواړه قدمونه پرګوشو یعنی د غوښې نه ډکو. سائل الاطراف، د لاسو او خپو ګوتې په اعتدال اور تناسب سره اوږدې وي. او قال شائل الاطراف، دراوی شک دی یا سائل الاطراف ویلی دی یا شائل الاطراف ویلی دی. خمسان الاخمسین، د نبی علیه الصلوۃ والسلام د خپو تلی مبارک قدر جورو. مسیح القدمین، قدمونه مبارکې هموارو. ینبو عنهم الماء، داسې هموارو چې اوبه به پې نه حصارېدې. اذا زال قلعا، کله چې به نبی علیه السلام روانو ګرځېدو به نو په قوت او په زور سره به قدم مبارک د خپې نه د ځمکې نه اوچتو او ګرځېدو به. یخطو تکفیا، مخکې طرف ته به نبی علیه السلام مایل روانو. ویمشي هونا، او په ځمکه به په آرام او قلاره سره قدم کېښود. قدم خو به اوچتو په طاقت سره یعنی په زور سره یعنی خپې مبارکې به راښکل. یخطو
تکفیا مخ کی طرف تبا نبی علیہ السلام مایل روانو ويمشي هونا او پزمک به په آرام او قلار سره قدم کې خود قدم خو به اوچتاو په طاقت سره یعنی په زور سره یعنی خپې مبارک به راخکلې نه او کله چې به قدم کې خود نو ډیر په قلار او ډیر په آرام به قدم کې خود ذریع المشیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک به تیز تیز روانو تیز تیز به ګرځېدو اذا مشا کله چې بد الله رسول روانو کانما ينحط گویا کې را کوزيږي من صبب د اوچت او لوړ زینا واذا التفت جميعا اور کله چې با حضور علیہ السلام چاته متوجه کېدا نو پورا توجه به کولا خافض طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک با نظر خط ساتو نظره الى الارض اکثر من نظره الى السماء د نبی علیہ السلام نظر مبارک پزمک ډیرو په نسبت تر اسمان طرف تا جل نظره الملاحظه د نبی علیہ السلام زیات قتل با دسترګو په کینارو باندې یعنی دسترګو په غټونو به قتل یسوق اصحابه خپل صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین به مخک روان کړیو خپل به ورپسې رستو روانو ويبدا من لقي بالسلام اور د چا سره چې به ملاقات کو نو حضور علیہ السلام با په سلام کولو کې باغ باندې لومبه کېدو دا روایت د شمائل الترمذی ستاسو مخه ذکر شو الله تعالی دې وکي چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ژوند خیسته زندگی هغه مونږ تاسو خپل کو اور خپل وجود هغه سره خیسته کو اور د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د کردار نا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د گفتار نا اور د غرنګ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اخلاقنا ځان خبر کو اور پاغه باندې عمل کو خپل ژوند او زندګی کې راولو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.